همدغه شانتي عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې د تلاوت ماله دومره مزه راکړه چې زما د سترګو نه اوښکې وبه ویلې. وایي ما ور وټکاو، په دې کې اواز راغی دننه څوک دي؟ نو ما ورته وویل چې عمر یم. په دې کې خور هغه هم د عمر خور ده، څنګه چې عمر بهادر دی دغه شانتي خور هم بهادره وه، غیرتمنده وه. خاوند ته وایي خپل استاد ته وایي چې تاسو دننه لاړ شئ، دی ما ته پرېږدئ. هغه ته پته وه چې دا سړی ډېر خطرناک دی او دی که دننه راغی نو خامخا زموږ د استاد ته چې کوم دی څه نقصان ونه رسوي. دې نه دا خبره پته لګي چې د استاد ادب یې کوو، څه یې کوو؟ واورېده نو لاړه ور یې کلاو کړو. عمر ورته وایي چې زه خبر شوی یم ته مسلمانه شوې؟ هغه ته یې بلکل. وایي د خپل مسلمانۍ نه واوړه. وایي نه وړم. وایي عمره ته چې کوم دی ځان ته بهادر وې خو زه هم ستا خور یم، زه هم بهادر یم. اوس په ایمان کې یو لذت او یو سکون پوه شوې هغه چې کوم دی هغوی ته محسوسېدو. نو عمر چې کوم دی څپېړه اوچته کړه، خپل خور یې ووهله په دې مخ باندې، دومره تیز یې ووهله چې د هغه په دې مخ کې چې کوم دی وینه جام شوه او بیا ډېره زیاته یې ووهله. اخر چې ستړی شو عمر لاړې په کټ باندې کېناست. سوچ یې کو چې یاره د خور زما سره ډېره زیاته مینه وه، زه به چې نور کله ما ته به ډېر زیات خوشحالېده. او اوس چې کوم دی او زما به هره خبره منله، اوس زه د خبره کوم د انکار کوي او په خپله خبره کې کلکه ولاړه ده. په دې کې څه چل شته، په دې کې څه چل شته. نو خور ته وایي چې خورې تا چې وختي دا کم سبق وي، دا کم پاڼې در سره وي، دا مال لږ راوړه. نو خور ورته وایي چې در کوم ده، خو په یو شرط باندې ته به اول غسل کې څه به کې. په دې کې عمر چې کوم دی وایي صحیح ده. وایي لاړې غسل یې وکړو، د هغې نه پس راغی او دغه پاڼې چې کوم دی راواغستې د سورة طه آیتونه. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دی چې ولوسته د سترګو نه اوښکې لاړې، زړه یې نرم شو، په ژړا شو. خور ته وایي خورې زه مسلمانېږم. خور ورته وایي خور هم په ژړا شوه. ورته وایي ستا په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام بېګا خپل رب ته ژړاګانې کړي چې یا الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې د خپل دین د سربلندۍ دپاره د ترقۍ دپاره، یو عمر ابو جهل و، خپل نوم یې عمر و، اورېده. او دویم نمبر دا عمر فاروق رضی الله عنه، دا دواړه بهادر و، زړور و، یارېدنه. الله تعالی په دغه شپه باندې دعاګانې کړي، ژړاګانې کړي چې الله په دې دوه کې یو مسلمان کړه. نو خور ورته وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه دعا قبوله شوې ده. بیا ورته وایي چې ورشه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو سره ناست دی، نبی علیه السلام په یو بیټک کې ناست و صحابو سره. نو بهرحال دی په خپل اس باندې کېناست، لاړې او ور یې وټکو. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کوي څوک یې؟ نو بهر نه آواز راغی عمر یم. صحابه کرام په یره شو، سړی خو ډېر خطرناک سړی دی، که دی راغی نه به ډېر غټ نقصان ورسوي، څه به کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې تاسو کښېنئ، مه یېرېږئ، زه خپله ورځم. نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړی ګېټ یې کلاو کړو، عمر ولاړ دی، توره ورسره ده. نبی علیه الصلاة والسلام دې ګرېوان نه ونیو، یو څو جړق یې ورکړه. ورته یې عمره نه سمېږي. عمر چې کوم دی په ژړا شو، وایي الله رسوله بس دې نن سم شومه. او ورته وایي زه مسلمانېږم. صحابه کرام چې دا خبره واورېده بهر راووته، سخت خوشحاله وو. او په جومات کې د نارې تکبیر اواز اوچت شو، نارې تکبیر، الله اکبر. په جومات کې د نارې تکبیر اواز، دا نارې تکبیر دا د هغه وخت نه چې کوم دی شروع شوی دی. او بیا چې کله مسلمان شو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا به چې کوم دی دا پټ اذان به کوو. چې دی کله مسلمان شو هغه ته وایي چې موږ مسلمانان یو که نه؟ او ورته وایي او. نو بیا وایي یریږو ولې؟ بلال ته وایي چې وخېږه په کوټه باندې شاباش، او ښه په چغه باندې بانګ وکړه. تورې راواغسته چې زه د ښه کافرانو زور ګورم، چې کم یو کس راغی سر ته وام. هماغه شانتې وشوه. بلال رضی الله بر وختو ښه په تېز اواز وکړو، اذان وکړو،
کافرانو به ښه کتل خو چې کتل شیر ولاړ دی یارېده نه شو راتلی دومره الله تعالی بهادري ورکړې وه چې شیطان چې په کوم لار به شیطان تلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تلو نو په هغه لار به شیطان بیا نه تلو پوه شوې دومره چې کوم دی الله تعالی بهادري ورکړې وه او ډېر آیتونه او ډېر احکامات دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خوښه باندې شوي دي واورېده نو